نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې منځ کاو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت علی ولاړو، دواړه په مانځه ولاړو. نو ابو طالب صاحب د ترو او داغه یو زوی جعفر دی پلار تیرېدل. نو چې ابو طالب وکتل چې رسول الله مبارک په مانځه ولاړ دی او علي ورسره دی، نو دا جعفر د علي صاحب ورور. نو نبی علیہ السلام دی جعفر ته وی جعفره وګوره کنه د تره زوی دی ولاړ دی ورور دی ورسره ولاړ دی. او بیا ورته ابو طالب وی جعفر یو کار وکړه، وی دا د تره زوی دی نه صالح دی او نیک انسان دی او دین حق دی. ګوره دین حق دی. په دې وجه ما ستارور علي ته مو چې ته مرګري شه او تا تم دا وایم ما پرېږده د ما تپوس مه کوه، خو تا تم دا وایم چې د مرګري شه، د سره یو ځای شه، د ده تابع شه، دی به تا په ښه لاره بوځي، په خرابه لار به دې چاته هم بونه ځي. نو جعفر ابن ابي طالب د ابو طالب زوی د علي صاحب ورور او د حضور پاک د تره زوی دی ورغې د رسول الله مبارک په لاس باندې بیعت وکړ او خدای پاک مسلمان کړ. سړی حیران شي. علي صاحب هم د ده په وینا مسلمان شوی دی. خپله جذبه مو ورته پته وه چې رسول الله مبارک رښتونی پیغمبر دی. ماشوم به حضور پاک سره لوی شوی و، تېره جمعه مې درته قصه کړې ده، لیکن ده ورته وی ورځه دې بل زوی ته مو ورځه خپل اسلام په نصیب کې. نو د ده څه حالات دي بیا بل وخت به درته ووایم انشاءالله العزیز. نو د ابو طالب دویم زوی جعفر دا الله پاک مسلمانان کړ. یو بل کس دی عفیفی کندی، دی وی چې رضی الله عنه دا پنګار ولې کې دا ټیک کړه عفیفی کندی دی وی زه د مینا په میدان کې روانو مو حضرت عباس را سره دی د رسول الله مبارک تر وی چې مې وکتل نو نبی علیہ السلام مبارک په مانځه ولاړ دی، یو ورسره علي دی، یو ورسره زید ابن حارثه دی، یو ورسره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دام ورسره ولاړ دی په مانځه. عفیفی کیندی وی ما حضرت عباس هغه وخت کې ولا عباس مسلمان شوی نو، ما عباس ته وی چې عباس دا څه مسله ده، دا دوی څه کوي، دا څه ته ولاړ دي په دې میدان کې. وی عباس راته وی چې عفیف دا زما رواره دی محمد صلی الله علیه وسلم، او هغه وی چې مال الله پیغمبري را کړی د نبوت، مال الله نبوت او پیغمبري را کړی ده او د خدای رسول او په یو سوچه دین او چې دا کم ورسره یو کس ولاړ دی دا زما رواره دی علی دی مرګری دی. دا بل هلک چې وینې زید ابن حارثه دا د موږ مرۍ دی دی مرګری دی. او دا کومه ښځه چې ورسره ولاړه ده نو دی بیبي ده حضرت خدیجه. عفیفه نور نه پوهېږو خو رواره مې وایي چې مال الله پیغمبري را کړې ده او زه د الله پیغمبر یم او خلکو ته یې لېږلی ما. عفیفه رواره مې ګورې رښتونی دی. وی چې عباس دا خبره وکړه نو زه ورغلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مې عباس چې رواره دی او ته ورته رښتونی م وی او صادق او امینم دی ودرېږه معلومات ته اخلو. هوښیار انسان هغه دی چې د انسان معلومات واخلي. وی چې ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو چې دا تاسو څه کوئ؟ وی موږ د الله عبادت کوو. وی ما ورته وی چې ستا مقصد څه دی؟ وی چې د الله رسول من لاره لېږلی چې خلکو ته نیغه د الله لار وښیم. او ستا دین څه دی؟ مې زما دین دا دی چې زما دا دعوه ده چې الله یو د شریک نه لري.
دقه مې غټه دعوه ده. الله لېږلی دی لیم چې خلکو ته دا خپل دعوت ورسوم. الله یو دی، هېڅ قسمه شریک نه لري. او چې دا څومره خلک د دې کاڼو بوټو عبادت کوي، نه فایده رسولی شي او نه تاوان. الله یو دی. وایي ما چې دا خبره خو دې هوښیاره ده، زه دې ملګری کېږم. نو ما هم ایمان راوړه، مسلمان شو. او عفیف وایي ډېر لوی افسوس مې وکړ چې ارمان چې ابوبکر او علی او حضرت خدیجه او زید ابن حارثه پسې د 5 نمبر یا 4 نمبر مسلمان به سخوان به کړی وي. خوشحاله شوم په ایمان. حضرت عفیف کندی رضی الله تعالی عنہ. بیا ورپسې حضرت طلحه رضی الله عنه مسلمان شو. حضرت طلحه وی عزت لهم بصرا ته، بصرا علاقه د شام طرف ته. وی چې بصرا ته لاړم په قافله کې وی هلته د عیسایانو یو راهب و. زه به ویم چې د عیسایانو یو نیک سړی، د عیسایانو یو ملا، یو راهب و. وی هغه راغی او قافلې ته اواز وکړه چې تاسو کې د مکې د حرم څوک شته؟ وی ما ول آواز ورکړه چې او زه د مکې اوسېدونکی یم، د حرم د مکې اوسېدونکی یم. زه وی دلته راشه. وی راته وی چې احمد راوتی دی؟ وی ما ورته چې څوک احمد؟ وی چې د آخر زمانې پیغمبر. زمونږ په کتابونو کې راغلی دي چې په دې میاشت کې به هغه راوځي. زمونږ کتابونو کې دي. او ته نه پیژنې؟ مې چې زه خو احمد نه پیژنم. وی د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی. زمونږ کتابونو کې لیکلی دي چې د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی او په دې میاشت کې به راوځي او دې به خاتم الانبیاء او آخر الانبیاء، د نه پس به بل پیغمبر نه راځي. د آخري پیغمبر دی، بل به نه راځي. او دام زمونږ په کتابونو کې لیکلی دي چې دی به یو داسې ځمکې ته هجرت کوي چې به کاڼي جنی او د کجورو ډکه به وي. دا هم زمونږ کتابونو کې دي. او دی به پاک دامنې او د پاک دامنۍ خبرې به خلکو ته کوي. او ما ته وی چې طلحه وصیت ته کوم چې کله ورسېدی او دا سړی دې ومونته، ګورې د نه رستو نه شي، د مرګرتیا به کوې. وی تلواره شوم چې زه به کله مکې ته ځم، قافله به کله رسي. وی چې قافله راورسېده مکې ته، خلکو نه مې تپوس وکړو چې څه نوې حالات خو نشته؟ وی یاره نور څه نشته، خو د عبدالله زوی د محمد صلی الله علیه وسلم او کم محمد امین او صادق محمد، ځکه پیغمبر مبارک په دې لقب مشهور و. هغه یو نوی دین اختیار کړی دی. هغه وایي چې زه د خدای پیغمبر یم او زه رسول یم، نور څه نشته او دا شی شته. طلحه وایي زما دوست و حضرت ابوبکر صدیق وایي هغه له ورغلم. وایي مې چې ابوبکر، وایي خلکو راته وایي چې ابوبکر یې ملګری دی، دا ابو قحافه زوی ابوبکر یې ملګری دی. وایي لاړم حضرت ابوبکر ته مې دروازه وواله دی راووته. مې ابوبکر یو تپوس ته کوم، دغسې زه تللی وم بصرا ته او هلته د عیسایانو یو مشر راته دا خبره وکړه چې د عبدالله زوی او د عبدالمطلب نوسی په دې میاشت کې زمونږ کتابونه لیکي چې دی راوتی دی او د نبوت دعوه او اخري پیغمبر. وایي ما ته وی چې خبره ټیک ته که نه طلحه، زه یم ملګری یم. چې تا تر کله پادري وې راهب درته وې نو دې کې بیا څه شکونه کوې؟ وی ما وی چې خما بوزا. وی درځي رسول الله صلی الله علیه وسلم له پټ بوتلم. ما د نبی علیه السلام ته دا ټوله خبره وکړه. حضور پاک ډېر خوشحاله شو، ځکه د بصرا پادري یو خبره وکړله او د پخوانو کتابونو په رڼا کې خبره وکړه. د رسول الله مبارک د حقانیت او د سوچوالي درست هغه یو شهادت ورکړ. وی ما ته بیا تپوس وکړه د رسول الله مبارک خو دواړه نومونه محمد او احمد، په دواړو یو مور یې ښه دی، یو نیکه تاسو ته ما مخکې ویلي وي. نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې او د الله پیغمبر یم، الله را لېږلی یم، ما نه پس بل پیغمبر به نه راځي. او ما ته دا خولی چې د خلکو ته ووایه چې د دې کاڼو بوټو د دې عبادتونه نه کوي، یو زما عبادت وکړي، یو ما ته مخکې. نو الله طلحه وایي زم الله پاک د هغه په لاس باندې بیعت مې وکړو او خدای پاک ایمان را نصیب کړه. ورپسې بل سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی. سعد ابن ابي وقاص لوی صحابي، لوی حالات لري. وی د شپې خوب وینم
وی خوب کې تکه توره تیاره ده او دا وطن خړ پړ دی وی دی کې یو رڼا راښکاره شوه وی چې رڼا ته مې وکتل نو رڼا پسې نور راووته غټ نور وی چې نور ته مې وکتل نو نور پسې حضرت ابوبکر روان دی بیا چې مې وکتل نو حضرت ابوبکر پسې علي روان دی چې مې وکتل نو زید ابن حارثه روان دی چې مې وکتل نو یو ښځه روانه ده خدیجه وی مال یم ډېر خوند راکه نو زم د انور پسې روان شو وی چې راویښ شم نو زما دوستو حضرت ابوبکر هغه له ورغلم چې ابوبکر دقسې خوب مې لیدلی دی توره تیاره کې رڼا راښکاره شوه د تورې تیارې نه مراد ابوبکر وی ته نه پوهېږې دا خو ښکاره تعبیر دی توره تیاره د کفر او د جهالت او د ګمراهۍ تیاره ده هغې کې رڼا او نور رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راغلی دی چې د جهالت تیاره ختمه کړي د ګمراهۍ تیاره ختمه کړي او زه ورپسې روان یم تا ته پته نشته علي ورپسې روان دی تا ته پته نشته په دغه رڼا کې او خدیجه ورپسې روانه ده تا ته پته نشته او زید ابن حارثه روان دی په دې رڼا کې تا ته پته نشته او الله تم موږ پسې رڼا ته را روان کړئ نو ګوره سعد نور دویم سوچ پکې کې مه کوه وی نیغې بوتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم له او ما دا خوب د دواړو جهانو مبارک سردار ته وی پې ډېر زیات خوشحاله شو ګوره دا داسې څیزونه دي چې الله مسلمان ته ښیي چې دا رښتونی پیغمبر دی الله انسان ته لکه چې دې به تیاره ختموي جاهلیت به ختموي ګمراهي به ختموي او د هدایت او د ایمان رڼاګانې به خورئ الله ښیي سعد ابن ابي وقاص وی بس ما چې ډېره ښه ده لاس مې د رسول الله مبارک په لاس کې ورکړه او کلمه شهادت مې والله ایمان را نصیب کړ د ده نه ډېر لوی کار خدای پاک اخیستی دی د اول من رما بسهم فی سبیل الله د خدای په لار کې لومبې غشې د جهاد ده ویشتی دی دغه صحابي دی الله ولا بیا ډېر لوی منقبت ورکړی دی او دا هغه صحابي دی سعد ابن ابي وقاص چې رسول الله مبارک صرف 2 صحابو دپاره یو ټکې ویلی دی ماشاءالله یو پکې دا دی د احد په جنگ کې چې د به غشي ویشته نو رسول الله مبارک به له آواز ورکه ارمي یا سعد فداک ابي و امي سعد اولا زما مور و پلار تا نه قربان رسول الله مبارک ته مور پلار قربانوي اولا سعده زما مور و پلار تا نه قربان او دله داسې زبردست دعا کړې ده اللهم اجب دعوته خدای د دعا قبوله کړي مستجاب الدعوات وسدد سهمه او چې غشي ولي چې نیخ په ټاکې ولګي غشي ولا برابر کې دا ورته دعا کړې ده او واقعي هم دقسې وه چې د غشي بچته ده هدف نه چې په کوم ځای به غشي ویشته خطا به نه ته او چې کله به دعا کوله رب العالمین به دعا قبلوله داسې چته نه تېره شوې چې د دعا خدای پاک نه قبوله کړې زما وروڼو دا بل مسلمان سعد ابن ابي وقاص چې ته بل وخت کې به حالات درته ذکر کوم بل ورپسې خالد ابن سعید ابن العاص مسلمان شو سعید ابن العاص دا غزوه خالد دیو یو خوب وینم یو خندق والا دیو ډېر جوور خندق دی دومره جوور خندق دی چې ویښې نه معلومیږي او ډېر ښکته دی او زه د هغې په غاړه ولاړ یم او پلار دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي زما پلار سعید ابن العاص دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي او چې دې کې شاته مې وکتل بس ور غورځوي مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او زه د ملا نه کلک ونیمه او د خندق نه یې راښ کړم پلار مې حق دک حیران شو او غصه کې ما ته ګوري چې ته خو ما غورځولې ته خو د بچ کړی دې کې د خوبه راویښ شو ابو بکر میں دوست تو داغه خواله لاړم حضرت ابو بکر صدیق لا میں ابو بکر دغه سے خوب دی وی خالد اوسم نه پويږي چې دا خندق څه شی دی دا د دوزخ خندق دی دا د اور خندق دی دا د کفر او د گمراهۍ خندق دی او پلار دی پاغه دین کلک دی ور غورځي دی او چا بچ کړی د خندق نه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اوسم نه پويږي په دې خبرو موږ دواړه یو بل سره لګیا یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره تېرېده
مې چې ابوبکر تاله مشورې له راغلی وی هغه به دله خوښوم چې ځان له مې څه خوښ کړي دي راځه وی نبی علیه السلام مبارک له ورغلم ورته ودرېدم وی دا خوب مې ورته ووی چې خالده دې کې د سوچ ضرورت څه دی دې کې څه ضرورت دی را سوچ ته هوښیار سړی قابل سړی او پوه سړی او د دومره بوتانو عبادت تر ننه پورې ته وکړو تاله څه خیر درکړو د کم شر نه بچ کړې خیر او شر د الله په لاس کې د خیر او شر مالک رب العالمین هغه الله ته بلنه کوم هغه الله ته خلق بلم غیر الله نه خلق ملیر کوم بت پسې او هغه به تعالی خیر درکول بسې الله پاک ایمان را نصیب که مسلمان شو چې مسلمان شم ګوره خوب تعبیر همغسې دی چې کور ته لاړم پلار رانه خبر شو پلار مې سخت غوسه او زه یې ووالم او دومره یې ووالم چې یو ډنکې و یو چوکه هغه یې په سر راله ټوټې ټوټې کړه او ته هغه سړي پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته ګمراهان وایي ته هغه انسان پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته چې مونږ او زمونږ پلارانو نیکونو ټول عمر عبادت کړی دی هغه خدایانو ته جاهلان وایي او هغه خدایانو ته ناپوهه وایي او هغه خدایان چې مونږ له بچي راکوي او مونږ له مال او دولت راکوي او مونږ باندې باران وري وایي دا هېڅ هم نشي کولی سړي پسې روان یې اوهو خوب رښتونې دی بابا ته خو ما کندې ته غورځې خیر او شر څوک ورکوي الله ورکوي بچي الله ورکوي او هغه بوتان چې د ځان نه مچ نشي شړلی تاله به څه خیر درکړي تا نه به شر کم دی نه دفع کړي هغه بوت چې خبرې نشي کولی ته ورته چغې وه تاله اواز نشي درکولی نو چې اواز نشي درکولی ته چغې ورته وه ځان نه مچ نشي شړلی ځان نشي بچ کولی تا ودرولی او ته حفاظت کوې ستا به څه حفاظت وکړي بابا ته خو واقعي ما کندې ته غورځی بابا مسلمان او زه مسلمان شم که ته واپس خپل د پلار نیکه دین له کفر له رانلې خپل د پلار نیکه زوړ دین له نو پرېږدم دی چېته کور کې دی نه پرېږدم جامې در نه وباسم او شړم دی مې بابا خوښه دی خپله ده وی زما د کور نه وځه نو پلار وشړلم ویم والم وینم کړم په سر یې راله چوکه ماته کړه د کور نه یې وشړلم نو ځای مې نو د رسول الله مبارک خواله لاړم وی ذلیله مې کړې که نه اوهو دا خلک وایي که نه ذلت په دې کې دی چې ډوډۍ چاته نه میلاویږي جامه نه میلاویږي ان العزة لله ولرسوله والمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون کله یعلمون دی عزت خو الله سره دی د الله دی د پیغمبر دی د مسلمان دی منافق او کافر نه پوهیږي وی بیا پلار مې ناجوړه شو زه خو یې کور نه وشړلم نه یې پرېښودم وی پلار مې چې ناجوړه شو نو قسم یې وخوړو چې که زه له دې بیمارۍ نه پاڅېدم نو زه به دا سړی وجنم کوم چې زمونږ د خدایانو بد وایي دا دین به ختموم دا به مټاوم او د دې د دین د مټاولو دپاره بل علاج نشته چې دا مشر وله مړ کړم وی چې ما ته د اطلاع راورسېدل نو بیت الله ته لاړم او لاس مې الله ته اوچت کړه مې خدای پلار زما یو خوا پلار دی بل خوا پیغمبر دی یو خوا ته او یو خوا پلار دی پروردګاره او پلار مې دا قسم کړی او جاهلیت د خلکو قسم خو بل شانتې ومې ای چې ته ماته و الله پلار مې دا قسم کړی دی خدایه چې دې بیماری نه پانسې چې دې بیماری نه رب العالمین اوچت نه کې ځکه زه لوی ازمایش کې پلار شړلی مې جامې م رانه ایستې دي او وهلی مې او بیا هم پلار دی او دا خبره به کوي خدای چې دې نه پانسې ما زما دعا و د پلار مرګ و خبره ختم محفوظ شم خپل کور ته واپس لاړم